د دې مسافرو کور والا د زما خواست دی. ګوره دا مسافر په یو وجه مې دا ویډیو راچوته کړه. ښه دا روان دي څومره ستړي ستومانه دي چې په ګاډي کې دوی مزل خو به دومره نه وي خو په ګاډي کې ورله څه خوب ورلی که نه. دا به اوس خپلې دیرې ته لاړ شي. دوی به ځان پاک را پاک کړي خپلې دیرې ته به لاړ شي او چې کله کور ته رینګونه وکړي که نه نو وړې وړې خبرې ورته بیا رسي. اکثر دا بیبیانې نه کور والا دوی ورته وړې وړې خبرې رسوي. مطلب چې هغه خبره دومره نه دي خو دا خپل بیبیانې ورته رسوي. نو تاسو ووایئ که نه د خپل خاوندان او د خپل بچي او د خپل رونه تاسو په دې خبرو باندې سود شي چې دا ستړي ستومان دیرو ته لاړ شي او تاسو ته وړه وړه خبر راورسوئ. ګوره یو خو هغه خبرې چې د دوی نه بغیر نه حل کیږي هغه صحیح د سړی ورته راورسوئ. بل هغه خبره چې د توتو میمې خبره د توتو میمې خبره او هغه موجه تاسو را رسوئ که نه نو دې مسافرو حال بیا څه تاسو ته پته تاسو وګورئ که نه. دې مسافرو حال بیا هغه یي که نه چې په پنجره کې دننه بند دي نو ټوله ورځ کار وکړي یا ټوله شپه کار وکړي او چې بعد دیرو ته لاړ شي بیا د تاسو د جګړو د توتو میمې خبرې راورسوئ نو بیا اسم نشي کولی ځان وخوري والله بس دی. نو مسافرو الله دې د باندې رحم وکړي. نو زما د دې مسافرو بیبیانو ته خواست دی او میاندو ته یې خواست دی رونو خویندو ته یې خواست دی کلیوالو ته یې خواست دی چې جناب وړې وړې خبرې ورته مه رسوئ دې مسافرو ته. ځکه ماته یو مسافر ګیلې کړي دا موږ ته ګیلې رارسي ځکه ته وایو ښه د ځان نه خبره نه کوو. په دې مسافرو باندې رحم وکئ. د دوی پیسې ډېر په احتیاط باندې چلوئ. دا ډېر ګورئ ډېر یو قسم له په زړه پاک خلک دي. دا مسافر نه په دوی صرف د خپل کار سره کاري او زما او ستا دپاره تلي. زما په خپل وروڼه تره زامن ترور زامن دا زیاتتر د ماما زامن دا زیاتتر مسافر دي. ما ته پته ده که نه. نو جناب دوی ته وړې وړې خبرې څه کوئ دا ورته مه رسوئ. دا پرې رحم کوئ بس. د خوشحالو نه یې خبروئ د غمونو نه یې مه خبروئ بس. ډېرې خبرې په خپل زړه تېروئ دوی ته یې مه رسوئ. هلکې دوی څه نشي کولی هغه زړه بدوالی پکې راشي. نو په دې مسافرو رحم وکړئ. دا ډېر بې زبانه خلک دی. زما او ستا دپاره ګټي او د خپل بدنونه یې ستي کړو زما او ستا دپاره ګټي. په دې مسافرو رحم وکړئ.